गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चमकनी के په یتیمانو ماشومانو کې یونیفارم تقسیمولو یوه دستور وشوه. د چمکني ون یوت کونسلر کاشف د چمکني ویلفیر کمیټې د سوري د لاندې د دې دستوري اهتمام کړی و. په دې موقع د چمکني ویلفیر کمیټې صدر او جنرال سیکرټري د سکول پرنسپل صادق شاه صاحب او د سکول نور استادانو د چمکني ویلفیر کمیټې او د کاشف په دې کوششونو باندې د هغې ستاینه وکړه. د سکول پرنسپل صادق شاه صاحب وویل چې د سکول معیار اوچتولو کې به د سوکنو مخور خلک به د هغوی مرسته کوي. زه د چمکني ټي په وساطت سره جناب کاشف صاحب هغه سره نور ملګري کاشف صاحب زموږ د یوت کونسلر دی د چمکني ویلفیر سوسایټي ممبران دي مشران دي د ډېر زیات مشکور یم چې د دلته رالل زما سره هغه ماشومان چې هغه یتیمانان دي هغو له د مینې احساس ورکو هغو له د شفقت احساس ورکو هغې کې کیش ایوارډز تقسیم کړه هغه ډېر زیات حوصلې بلندې کړې او زه د دې ټي وي چمکني ټي په وساطت سره خپل ټول کلی مشرانو ته ځوانانو ته دا میسج ورکوم چې ما بډې راښکلي د دې سکول په صحیح معنو کې دی نه یو مثالي سکول جوړولو دپاره او زه دې ټولو ته خواست کوم چې دا یوازې زه نشم کوی زه هلې ځلې کوم خپلو ټیچرانو نه م خولې وباسم خپله خولې وباسم سټوډنټانو نه م وباسم خو دې کې ما ته د کلي د مشرانو د ځوانانو د دې د تعاون ډېر شدید ضرورت دی او زه دې ته خواست کوم چې سکول ته راځي سکول د دوی خپله حجره ده خپل بیټک دی دلته د خپلو ماشومانو خیر خبر اخلي انشاءالله دا زه تاسو ته یقین در کوم بلکې واده در سره کوم چې دا درته نه یم چې میاشت یا دوه یا درې یو دوه درې کاله کې به دا داسې سکول وي الله په فضل سره چې دا به ټول کلي دپاره نه انشاءالله ټول پېښور دپاره به یو مثالي سکول وي هر لحاظ نه. نن مونږ خلکو ته محنت کوو چې سکول ته ماشومان راولئ انشاءالله دوه درې کاله پس په موږ ته خلک محنت کوي چې زموږ ماشومانو ته خو موږ ته دغه ټایپ خلک پکار دي لکه څرنګه کاشف تو دي یا نور ملګري دي ورسره چې موږ سره هلې ځلې کوي او یوازې موږ دا دومره غټ میشن چې کوم دی دا سرته نشو رسوي موږ ته د کلي د ځوانانو د مشرانو او د دو ټولو خاص کې د پیرنټس د تعاون شدید ضرورت دی. زه یې بیا ډېره شکریه ادا کوم د دوی د دومره هلو ځلو د دومره خورۍ او دومره قربانۍ الله د موږ ټولو ته داسې توفیق راکړي چې موږ خپل دولت نه خپل صلاحیتونو نه د یتیمانانو ماشومانو او د خوار وزار ماشومانو موږ احساس وکړو هغو ته هم عملي طور باندې څه نه څه درجې کې موږ ډیلیور کړو. یاره نعمت صوبان بھائی لومړی خو ستاسو شکریه ادا کوم او بیا د ناصر محمود صاحب دي د دې سټاف د پرنسپل صاحب بس دا یاره یو سوچ هم کولو چې یاره یتیمان خو ډېر دي خو لکه بس ځان پورې م کتل یاره چې څومره له کولی شو بیا موږ منظور صاحب دي سره ناصر محمود صاحب دي سره بس یو خبر وکړه چې یاره په سکول کې ټوټل څومره دي نو هغه ویل چې یاره فلحال موږ سره 35 دي نو بس بیا هغې کې ما سره ملګرو مرسته وکړو بس بیا سوټونه پورونه م روړل او هغې باره کې بس بیا ناصر محمود صاحب دي سره موږ خبر وکړه چې یاره بس دا د سوټونه دا به تقسیمو. د ټولو نه مخکې زموږ قابل قدر پرنسپل صادق شاه صاحب زما درون خوږ استاد جي ناصر محمود صاحب منظور الله صاحب او زما د کمیټې ملګري زما یوت کونسلر د ډېره مننه چې موږ له ټایم راکړو او موږ نه چې کوم د ماشومانو کوم اکټیویټي وه نو خدای سره په ډېر خفه دی دا خو هېڅ نو نو الله نه مدد دعا کوو چې الله موږ له دومره سره راکړي چې دې بچو سره موږ امداد وکړو د سکول سره وکړو. نن سبا د ګرانۍ وخت دی ډېره مشکله ده یو بچی یعنی د بعضې نیم خلک بچي چې کوم دي پرایویټ سکولونو کې سبق کوي زموږ دا بچي چې کوم دي دا په دې سرکاري سکولونو کې سبقونه وایي نو دا ټول حقدار دي سرکاري سکولونو والا نو الله پاک د موږ له همت او برکت راکړي چې انشاءالله دې نه غټه اکټیویټي وکړو او الله نو امید دی چې انشاءالله الله به مو په دې میدان کې کامیابی د خیره سره یو ځل بیا زه د سکول او د ټول سټاف ډېر مشکور یم او خصوصا پرنسپل صاحب چې موږ سره کومې خبرو کې د هغه په اړه کې چې کوم درد دی نو الله دې وکړي چې داسې وشي انشاءالله زما چمکنی به روښانه وي. زه دا خو موږ د طارق صاحب د کاشف او د ارشد او وسره چې کوم د طارق بل زموږ
دا غي ممنون مشکور یو چې سکول درالل او د یتیمانو ماشومانو په سر لاس کې خودو د حضور پاک علیه الصلاه والسلام سنت ژوندې کو او د یتیم ماشوم په سر چې څوک لاس کړي د لاس لا د سمر وختر غلی وي نو دومره به الله جل جلاله دا غي نه کاني ورکي موږ سره دي ماشومان ته دا پیغام ورکو چې ان شاء الله د لانګ رن تاسو هم دا همت وکړئ چې کله ان شاء الله دې مقام ته راوړو څنګه دې مقام ته راغلي دي نو تاسو هم د ماشومانو همدارنګه تعاون او خدمتونه ان شاء الله کوو. وقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم انا وکفال الیتیم فی الجنت هکذا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں آپ سب نے اٹھا کر کہا ایسے قریب ہوں گے. تو میرا یہ پیغام ہے اسٹیج سے کہ جیسے ہمارے کاشف بھائی نے اور طارق بھائی نے اور ان کے ساتھ آئی ہوئی ٹیم نے ورک کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے اور یتیم بچوں کو جوڑے دیے ہیں, تو ایسے ہمارے پورے KPK میں پورے پاکستان میں مخیر حضرات کو دورے کرنے چاہیے اور یتیم بچوں کی مدد کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اور لوگ ان کی پیروی کریں گے. یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس اقدام کو ہماری قوم کو چاہیے کہ په اخره کې د ملک قوم د ترقۍ دپاره او د خدای بخښلي یو کونسلر د آفتاب د بلند درجات دپاره خصوصي دعا اغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکني TV چمکني.